کوي و زمونږ غوندې عالمان چې یاره جي ختم بدله کومه خو صبر وړې نو ختم بدله کومه الله دې معافي وکړي بیا لعنت ویم په داسې مولیانو باندې او جي دعا نه به راځم ستا دعا نه به راځم خو زما جیب کې به څه اچې مړې بدله بخم بیا ننني درس کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د عالم تذکره کوي چې عالم به څنګه یو امام یو عالم جماعت لګورې په هغه کې به څه صفاتي نو ته به په امامتۍ باندې نیسې ورنه د دنیا مولیان یا په جامه د مولیانو کې ګرځي ګڼ کپان دي مقتدیان امخته کې ځان سره مقتدیان ادباریان کی په ادبار کې دغه وکي رواني وکي بیا خلک مولیان بدنامي جی مولا دا کار وکړه نو نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې په مولا کې یو صفت دی چې دا په کوم عالم کې بس دا عالم دی نور الله دې معافي وکړي زما په شان ډېر ګرځي پټکو والا چې په جامه د پټکي کې یوه دوکه ده یو داغ دی په علمو باندې یو داغ دی په قرآن باندې یو داغ دی په ټول دین باندې زما محترمو ځکه امام نبی علیہ السلام فرمایي چې الامام ضامن امام د قوم چې دی دا به ضامني د قوم دا حاکم دی د قوم چې یو انسان ضامن شو حاکم شو او ته مشر ستا په جماعت کې ستا د دینیاتو ستا د دین فیصلې کوي تا له کور کې ختمونه کوي ستا بچو ته قرآن ښیي تا ته احادیث مبارکه ښیي خو گویا دارومدار په دین باندې شو په دین کې حاکم دی که نه تا مشر کړی دی ته اوس هغه کې به څه داسې صفتي نو نبی علیہ السلام مبارک وفرمیل چې عالم هغه دی که چېرته ته ده ته محتاج شوې په علم کې یا په څه کې نو دې تا ته نفع رسوي نفع مونږ خو الله دې معافي وکړي چې علمو ته لږ نږدې شو نو مونږ وایو جي که دې عالم ته نږدې کېږم نو دې بیا زمانه فایده لټوي بیا یاره جي دا مقتدیان په دې باندې یېرېږي یاره جي دا مولي صاحب به رانه څه وغواړي نو هلته سوچ داسې نورو مولیانو زمونږ جوړ کړی دی خفه کېږی نو د دې د وجې نه که عالم ته ته نږدې شو نو تا ته فایده درکوي دین سره دې وابسته کوي الله سره دې وابسته کوي او که ځان دې ته بې پروا که نو استغني عنه تا باندې ځان بې پروا کړي چې تخته ځان رسوه که ځان دې ورته محتاج که نو په دین کې درته فایده ورسوي او که ځان دې پې بې پروا که 50 کرته در باندې ځان بې پروا کړي دې ته عالم وایي زما محترم عالم دې ته نه وایي چې ته ورته ځان محتاج کړي هغه ستا د محتاجۍ نه غلطه فایده علي یاره جي ماله ختم وکړه تا ته راغې تاله به د قرآن ختم کوي و زمونږ غوندې عالمان چې یاره جي ختم بدله کومه خو صبر وړې نو ختم بدله کومه الله دې معافي وکړي بیا لعنت ویم په داسې مولیانو باندې او جي دعا نه به راځم ستا دعا نه به راځم خو زما جیب کې به څه اچې مړې بدله بخم بیا نو داسې مولیانو نبی علیہ السلام مبارک وفرمیل چې دا مولیان نه دي دا د دې قوم زنادقه او خنزیر قوم دی زما محترم چې و په ټولو نه سخت عذاب به په علمو کې د علماء سوء چې د علمو په جامه باندې عالمان بدنام کړي دي دین یې بدنام کړی دی ورنه راشه زه تاسو ته د علمو تذکره کوم شیخ الهند الیاس معنا مفتی محمود الحسن رحمه الله مو ته به صرف تبلیغ کې وخت لګولی دی 4 میاشتې مې لګولي دي 3 روزه مې لګولې ده جی به یې چله لګومه خو لیکن د تبلیغ د فلسفې نه ته خبر نه او دا فلسفه به په مولیانو کې تا ته زه ویم چې کله ستا ما سره ناسته وشي بیا خلک مولیانو باندې یا ته ما سره کښېنه چې تا ته زه د تبلیغ تاریخ ووایم تا ته زه د تبلیغ ابتدا ووایم چې د کوم ځای نه راغلی تا ته زه د تبلیغ فلسفه ووایم چې په تبلیغ کې څه فلسفه ده نن درته پکې یو خبره کوم د ما محترمو او د عالم باره کې درته خبره کوم مفتی محمود الحسن رحمه الله تعالی چې دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه استاد او مولانا الیاس رحمت الله علیه چې د ایجاد د تبلیغ کړی دی مونږ تاسو به اورېدلی دي 4 میاشتې چې لا 3 روزه دا ترتیب په تبلیغ کې مولانا الیاس رحمت الله علیه جوړ کړی دی وایي چې به کېنه د دې چې کوم استاد مفتی محمود الحسن الله د تبلیغ ته دونه لوی کال ورې اغشتې دی خبرې په علم کې ادب کړی دی او ځان علمو ته محتاج کړی د دې مفتی محمود الحسن رحمه الله تعالی په باره کې راځي وایي قاسم نانوتي رحمت الله علیه سره شاګردو د قاسم نانوتي دارالعلوم دیوبند محتممو وایي دې په دارالعلوم دیوبند کې د دې استاد پلارې بیمارو او داسې بیمارو چې ډکې متیازې به کټ کې کولې خبرې ته توجه کوي د ما
پلار به د استاز د پلار به بیماری داسې و چې ډکې متیازې به پکټ کې کولې نو لاندې به ورته لوښې ایښې. دا مفتي محمود الحسن چې په شیخ الهند باندې یادېږي یو پیره راغی چې ویې کتل د استاز د کټ لاندې نه چې کوم هغه لوښې دی ډکې اودسماتې چې پکې راځي هغه د ځای نه خوځېدلی دی نو ډک اودسماتې ټول لاندې په ځمکه پرېوتې دی. وی دا مفتی محمود الحسن چې بانی تبلیغ باندې په شیخ الهند باندې یادېږي د خپل استاز د پلار ډک او د سماتې په لپه کې راوچته یو ډیس بین ته اچي. راشه د تبلیغ فلسفه د مانه وره ته وایې څلور میاشتې مې ولګولې جي تبلیغي شومه د مانه د تبلیغ فلسفه وره. تا د کوم عالم چې کوم دی داسې دغه کړی دی په بزرګانو کې تا د کوم بزرګ سره داسې وابستګي ساتلې ده. وایي قاسم نانوتي رحمت الله علیه چې فرمایي په ګیټ باندې راننوته ویې کتل شاګرد یې د پلار ډک او د سماتې په لپه کې رالی چې موږ د خپل پلار هم نشو کولی و په ډسبین کې اچوي زما محترمو و رب نه اواز اوچته د قاسم نانوتي د خولې نه او د ژبې نه اواز اوچت شي چې الله د ده نه د دین کار واخله. الله ډکې او د سماتې چې زما د پلار او د سماتې دی ما له ته کرکه راځي الله زه په لاسو کې نشم راغشتی نن زما د پلار ډک او د سماتې دی رالی او ډسبین کې اچي الله د دین کار ته واله داسې خدمت یې وکړه. الله فرمایي وایي ګویا علما کرام فرمای دعا ورته داسې قبوله شوه د دین او د تبلیغ چې څومره چینی چلیږي په هغې کې د ټولو نه نوم شیخ الهند مولانا مفتی محمود الحسن رحمت الله علیه یادېږي. د ماما دین او دین چې دی الدین کله ادب راغلی دی ادب راغلی دی او چې په دیندارۍ کې احترام و ادب نو دینداري نه د زما محترمو او چې کوم سړي کې ادب نو که د دنیا فلاسفه او لوی عالم هم شي دا چې کوم دی نو دیندار نه دی دا بېدینه دی زما محترم. نو الله دې موږ ته په دین باندې استقامت او په دین کې ادب نصیب کړي د مشرانو او د علما کرامو ټول شوق سره امین ووایه نو الله به چې کوم دی نو په دین باندې استقامت نصیب کېږي زما محترم. یو خبره